نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق الله العظيم. سورة الأنعام هو مبارات وسنفختم نمبر آیت دی مخی آیتون کی دا مشرکان و کافران تردید دا شرک ذکر شو اس پری آیتون کی ہم دا مشرکان و کافران تردید دا شرک ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی پیغمبر علیہ السلام استان اولاد دی منگ ډیر پیغمبران خپل قومونو ته لیږلي بیا چې کله دې قومونو د خپل پیغمبرانو تکذیب وکړو او د دوی نه انکار وکړو د پیغمبران یې ونه منل نو موږ په دې باندې دوه قسم عذاب راوستو دو قسم امتحان په دوی باندې موږ راوستو. یو امتحان موږ د دوی واخیستو په غریبۍ او په بیمارۍ سره د پاره دي چې دوی بیماران شي او غریبانان شي نو توبه وباسي ایمان بروي لیکن کله چې دوی په دې امتحان کې ناکام شو سره د بیمارۍ او د غریبۍ دوی ایمان راونړو نو موږ په دوی باندې دویم قسم امتحان راوستو چې دوی له موږ ډېر زیات مالونه او د دنیا نعمتونه ورکړل او دوی په دې نعمتونو کې په کفر کې نور هم ډېر مخکې لاړل بیا ناګهانه په دوی باندې موږ عذاب راوستو او د دوی بنیاد موږ ختم لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وړاندې قوم عاد چې د هود علیہ السلام قوم الله پاک په ډېر زیات نعمتونه نازل کړو لیکن د هغې باوجود دی د هود علیہ السلام نه انکار وکړو الله رب العالمین هغوی هلاک کړل اتر ورځې په هغې باندې هوا ولګېده د هغې په ذریعې سره الله پاک هلاک یا د صالح علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام قوم تم اللہ پاک دیر نعمتون ورکڑو لیکن کل چودی پر امتحانات کے ناکام شو اللہ رب العالمین پید فرشتی پر ذریعے سر پتیز آواز سر عذاب راوس او دا آواز پر ذریعے سر بھی حلاک شو. تدین علاوہ لوط علیہ السلام قوم اللہ پاک دیر نعمتون ورکڑو د نعمتونو ناشکری دې وکړه او د خپل کفر او د بد عمل نه توبه او نو استلا الله رب العالمین د دې قوم ټول هلاک کړو سمکه د بنیاد نه اوچته کړل شو او الټا د برنرا او ورزول شو چې دې طریقې سره دې هلاک شو. نو کلم چې الله رب العالمین د یو قوم امتحان اخلي امتحان په دوه طریقو سره یو دا چې غریبي پیراولي بیماری پیراولی مصیبتون پیراولی نو پا بیماری او مصیبت کی دی اللہ یاد کی او توبہ واسی او کپا دی طریقے سردی امتحان کے ناکام شی نو اللہ رب العالمین پا دی باندی نعمتون دیر نازل کی نو دی پا نعمتون کی فزید دی چل اللہ شکریہ ادا کی دی پا نعمتون کی نور ہم پا کفر کے مخلال شی نو اللہ رب العالمین پا دی باندی بی عذاب راول د مخکنو قومونو د هلاکت په دغه ترتیب او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو کافرانو ته الله رب العالمین طریقه د مناظرې نبی علیہ السلام ته ښیي چې دې مشرکانو کافرانو چې دا کوم خدایان جوړ کړي دي او دوی وي دا زموږ خدایان دي د دوی سره لږه مناظره بعضې خلک یې مناظرې نه مني د قرآن کریم د قوانینو د علومو نه خبره خلک هغوی د مناظرې نه انکار کړي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي دې مشرکانو کافرانو ته ووایه ستاسو دا خدایان خو تاسو دا زموږ خدایان لږ تپوس وکړو که الله پاک ستاسو د غوږونو طاقت ختم کړ د سترګو طاقت یې ختم کړ د
د زړه طاقت ختم کړ ستاسو د خدایانو کې داسې کوم تکړه شته چې دا طاقت دله بیا درکړي لکه مثال د دوی دا خدایان دا طاقت لري خو دوی به درته وایي چې زمونږ دا فلاني بت او زمونږ دغه خدای دا طاقت درکولی شي نو یقینا به دې دی کې به دې خاموش پاتې شي ذکر دې کافران عقیده هم دا وه چې زمونږ د غوږ د سترګې د زړه د دې ځمکې اسمان مالک زمونږ بل خدای نشته رب العالمین الله صرف د دې مالک دی نو په دې کې به دې لاجواب شي چې کله ورسره جواب پاتې نشي ته وګوره دې بیا ولې ایمان نه وروړي مونږ خو دې ته بار بار درې د خپل یووالي ذکر کوو دې بیا معراج کې انکار کوي ویم تپوس دې نه وکړه دې مشرکانو کافرانو ته ووایه چې چې الله پاک عذاب ناصاف راولي د شپې راولي دروازې راولي پټې راولي ښکارې راولي آیا په دغه وخت کې سوچته چې دې عذاب نه ځان بچ کړي نشته او بل الله جل شانه د عذاب کې راولي نو په دې باندې په دغه خلق هلاکي چې څوک الله سره شرک تاسو مشرکان د مکې چې د الله سره شریکان لټوي نو یقینا دا تاسو د هلاکت سبب ځکه الله به تاسو هلاک او بل پیغمبرانو دنیا ته درالېږو مقصد الله ذکر کوي نیکانو ته به جنت خوش خبرې ورکړي او بدانو ته کافرانو ته د جهنم نه یره ورکړي نو چې نیک انسان ایمان چا راوړي الله پاک به جنت ته لېږي پیغمبر علیه السلام د هغې خوش خبرې ورکړي او کافران چا چې ایمان راوړو هغې ته به الله جل شانه د جهنم یره ذکر کړي نو که دې سوچو چې ایمان راوړي دي به جنت ته لاړ شي نو الله جل شانه فرمایي ولقد ارسلنا الى من قبلك او پتاکی سره موږ لېږلو پیغمبران ستاسو نه وړاندې الى من خپل قومونو ته من قبلك ستاسو نه وړاندې هغوی یې تکذیب وکړو فاخذناهم بالبأساء والضراء پس موږ ونیول دغه خلک تکذیب کوونکي بالبأساء په غریبۍ باندې والضراء په بیمارۍ باندې لعلهم يتضرعون د پاره دي چې دې عاجزي اختیار کی ایمان وروړي فلولا ان جاءهم باسنا پس ولنو داسې کله چې راغی دوی ته زموږ عذاب تضرعوا دې عاجزي اختیار کړې وي پکار چې عذاب پرې راغی دې عاجزي اختیار کړې لیکن دې عاجزي اختیار نه کړې ولكن قسد قلوبهم لكن سخشد في زرنان ایمان راوړو وزين لهم الشيطان او خيستکړو دي ته شیطان ما كانوا يعملون ذي اربت کارونه چې دي پاغه دوام اختیار کړ فلما نسوا ما ذكروا به فسكل جن پرېخودو ما هغه نصيحت او आवाज ذکروا به چې دي ته پاغه باندې نصيحت کړل شو یعنی عذاب د تکلیف او د بیماری او د غریبې د دې لپاره چې ایمان وروړي خو دې غیر نو فتحنا علیهم ابواب كل شيء نو من کلو کلو په دې باندې دروازې دار قسم نعمتونو اول امتحان د غریبې سخته چې هغه سندې پیدا شو بیا به موږ د نعمتونو دروازې کړو حتی تر دې پورې اذا فرحوا کله چې دې جات خوشاله شو د خوشاله د تکبر سره بما اوتوا اخذ بما طاب نعمتون اوتوا چې دې ته ورکړې شو اخذناهم بغتة ونول دوی لرا په عذاب باندې ناصاب فاذا هم مبلسون پس دوی شو نا امید د هر خیر او خوشاله نه فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس وستل شوی جوړی دا قوم چې ظالمانو ظلم کړو شرک کړو والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه د الله پاک آزاد د پاره دي چې رب د مخلوقات دي چې امداد وکړو د پیغمبرانو هلاک کړ کافران قلت فرمای ارایتم ان قد الله تاسو ما ته خبر راکړي چې الله پاک ختم کی سمعکم تاسو د وګونو طاقت وابصارکم د سترګو طاقت وختم على قلوبكم او مور لګي تاسو په زړونو باندې من اله غیر الله یاتیکم به سوق د خدای سوا د الله پاک چې درکړي تاسو ته د اشیاء انظر تو وګور پیغمبر علیہ السلام کیف نصرف الآیات من څنګه بیان آیاتنا د وحدانیت ثم هم یصدقون بیا به اعراض کی ایمان وروړنه ولتو فرمایا ارایتکم تاسو ما خبر راکړي ان تاکم عذاب الله کچر راځي تاسو عذاب الله پاک بغتتن
هل يهلكون بشي هلاك ولي فدي عذاب سرا إلا القوم الظالمون مغر قوم جغ ظالمان دي وما نرسل المرسلين أو نلقوا پیغمبران إلا مبشرين مگر زیر ورکون کی مومنان تا دا جنت ومنذرين أو يرون کی کافران لرا دا جہنمنا فمن آمن چاہت ایمان نوڑو واصلح او نیک عمل اختیار کو فلا خوف عليهم پس نبوی اس قسم یربدی باندی ولا هم يحزنون او نبدی خفشی پاخرت کی والذین کذبوا کسانچی تکذیب کو بیااتنا زمون دا آیاتو دا قرآن یمسهم العذاب برسی کی دیتا عذاب بما کانو یفسقون بسبب دوی چی دینا پرمانو کافران دی واخر